نور یادېږي، خو دا یو حقیقت دی. کله چې تکلیف پر چا راسي، کله چې پریشانی پر چا راسي، د پښتنو په مزغو کې په لکونو انسانانو کې هم یو هغه سړی په ذهن کې وي چې د ده په هغه ورګډ سوی نه وي، د ده په هغه پریشاني ورګډ سوی نه وي. نو زه به دا ووایم چې تاسو د چمن ولس یا د پښتون ولس که د عوامي نیشنل پارټي له اړخه دا خبره وکړم او که بیا په پارټي کې د خپل کور د خپل ټبر په بنیاد دا خبره وکړم، تاسو په ایمان دا ومنئ چې د مړه سره هغه الفاظ نسته چې په ستړي کې تاسو زموږ کم کومک کړی دی، کم مدد مو کړی دی، کم خپلوي مو ښکاره کړې ده، کم ورورولي مو ښکاره کړې ده، د دې د مړه سره الفاظ نسته. دا خپلوي، دا قرابت که د لالا د شهادت ورځ وه، د هغه فاتحه وه، د هغه بیا د هغه بعد زموږ د دستاربندۍ پورې، او که بیا د عسکرخان واقعه وه یا د نصیب الله خان ذکر وشو د هغه واقعه واله، تاسو باور وکړئ عزیزانو چې زه اکثره په د خپل کور کې بیخي په نجي مجلس کې بیخي په دوو په درې کسانو کې زه اکثره دا خبره د کورنۍ کې کوم چې تاسو د دې خلکو د احسانه د قیامته نسئ وتلی. نو دا ستاسو ذمواري ده که په دې ښار هر تکلیف راځي، په هر شکل راځي، له هرې خوا راځي، تاسو به د دې ښار سره ولاړ یاست، تاسو به د دې ولس سره درئ. دا که د ښار په معنا وي، دا که د دې سیمې په معنا وي، دا که د افغانیت په معنا وي، دا که د پښتنوالي په معنا وي، دا باید زموږ د ژوند حصه وګرځول شي. خبرې به هر څه کېږي. تاسو باور وکړئ عزیزانو، زموږ ملګرو یو ډېر زبردست پوسټ د اسد خان پر پورته کېدو شیر کړی و. ول د چمن د کامیاب پر باډر څه کم پرلت و، ول د هغه اوله نتیجه راورسېدله، ول اول پولینګ سټیشن یې دا رالی چې اسد خان پورته شو. نو دا یو حقیقت و. د خلکو به دا خیال و، دا فکر به و چې خدایه مکه دا خلک به په حکومت و په کرسۍ بوخت وي، موږ ته به میدان خالي وي، بس پر دې میدان چې هر اتڼ کېدی، هره ناره چې پکې پورته کېدله، دوی به خاموش وي. لیکن زه د چمن ټول غیرتي ولس ته خراج تحسین پیښومه چې پر خپل کاروبار، پر خپل ژوند، پر خپل روزګار بلا امتیاز په هر شکل، هر ګوند، هرې طبقې خپل کردار ادا کوئ. راځي اتفاق به داسې نه چې کله ناکله به ټول خلک پر یو ځای سره ناست، خو هر سړي خپل کردار په خپل شکل په مړانه ادا کوئ. چا د پرلت په شکل ادا کوئ، چا د جلسې په شکل ادا کوئ، چا د مظاهرې په شکل ادا کوئ، خو اتفاق پر دې و چې زما روزګار، زما ژوند، زما کاروبار دا د هیڅ څوک په هیڅ شکل، په هیڅ رنګه د ما اخیستلی نشي. نو نتیجه یې ټولې دنیا ولیدله چې په کم پښتني ننګ، په کم افغاني غیرت موږ په هغه کې سرلوړي سو. خو بیا هم ډېر سفر لا پاته دی، بلکې زه به دا وایم چې یو قدم تګ لا هم پوره نه دی سوی، نیم قدم تګ سوی دی. نو دا و په منځ کې دا پېښه وسوله. اوس زه دا سوال کوم پښتنو عزیزانو، تاسو که هر څو د قانون نابلده یاست، د آیین نابلده یاست، په دونه خو د هر سړي سر خلاص دی چې هر چا ته یو پېښه وسي، د اپیږي هغه د دې ملک د دستور مطابق یو اف آی آر کاټوي. د هغه اف آی آر بعد بیا دا د ریاست ذمواري ده، دا بیا د ریاست د ادارو ذمواري ده، دا بیا د حکومت ذمواري ده چې د هغه اف آی آر پر بنیاد خپل پلټنه وکړي، هغه ټول قدمونه وڅاري، ځان ورپسې ورسوي چې د کومو پر بنیاد دا پېښه سوي. اوس ستاسو پوښتنه کوم، اکثره موږ ته خلک وایي چې تاسو تیزې خبرې کوئ، ستاسو د خبرو په نتیجه کې دا پېښې کېږي. اوس زه ډېر ساده سوال کوم، اسد خان پورته سوی پر 25 تاریخه دی، د اسد خان هغه آخري قدمونه موږ د کوټې د ایرپورټ روډ ته ورسول،
چې اسد خان د کومه ځایه پورته سوی دی در هغه ځایه موږ ځان ورساوي. موږ په دې نتیجه ورسېدل هم د دې ریاست د دې حکومت د دې ادارو د هغه کیمرو په نتیجه کې چې د چمن د شالباغ یا د ګړنګ ورواخله بیا چې پر بلیلي چک پوسټ باندې کراسېږي د هغه کیمرو په نتیجه موږ دا پل واخیستی در هغه ځای هم ځان ورساوي چې اسد خان آخري پر 5-4 منټه کم 8 بجې باندې بلیلی کراس کړی دی. د دوی کیمرو موږ ته د موټر هر څه راښکاره کړ. اوس د دې بعد اسد خان لا درکه کیږي د په نتیجه کې د کوټې په ایرپورټ تاڼه کې د اف آی آر کاټیږي. نو زه چا پسې ولاړ سم؟ ته ولې ما ته مختلف رنګونه راښکاره کړې؟ یعنې داسې لا هم ویل سوي دي په اشاره کې چې تاسو په خپله کې سره وګورئ. اوس یو سړی خو ځیګر سره ژوندی شی نیسي، یو مرده شی چې لا هم ته 15 ورځې نسي پټولی په دا شکل. د اسد خان ګاډۍ څه سوله؟ د اسد خان لا درکه کېدل خپل په ځای دا ګاډۍ خو څوک په خونه کې نشي پټولی. نو بیا موږ که دا سوال کو هم دی خوا به دی چې نو بیا موږ د دې ملک پر نظام، د دې ادارو پر قوت، د دې ریاست پر قوت انا لله و انا الیه راجعون ووایي چې وروره هر سړی توپک واخلي، هر سړی د ځانه سره 15 ګاډه کښېنوي. دلته نه ریاست شته، دلته نه ادارې شته، دلته نه یو شی شته چې ستاسو تحفظ وکړي. رشید خان او خاص کر دا سیده ساده پښتانه چې کله د دې ملک د دې وطن په جبر او په ظلم پوه شي بیا دی په خپلو الفاظو بیانوي. په دې کې چې څومره خوند شته دا په هېڅ شي کې نشته. نن چې عبدالعلیم پهلوان په کوم الفاظو کې تشریح وکړه، څنګه وضاحت یې وکړي او په ډېر پښتني سیده ساده ټوکې وکړي، تاسو باور وکړئ زما اول دا فکر و زه به دې سټیج ته راځم بس دا به وایم چې وروره کوم څه چې پهلوان وویلې دا زموږ د ټولو مجلس دی. دومره په سیده ساده ټوکې وکړه. اوس موږ دا سوال کوو، رشید خان پر دې خبره وکړه چې زما او ستا یو تړون دی، په یو کتاب دی، په یو آیین دی، په یو قانون دی. دا قانون، دا آیین، دا کتاب زما د سر، زما د مال، زما د عزت، زما د ابرو پر تا فرض جوړوي چې ته به زما تحفظ کوې. او زه چې ځان لره خپلو بچیان لره یو ورکې ګټم، زه په هغه کې 1-2-15 انې تا ته د ټکس درکوم. د دې څه علاوه ته زما څه په عربونو روپۍ وړې. دا خو لا نه دي ښکاره چې بې حسابه چې د دې ځای یو سیده ساده سړی خپل د ځان دپاره د چمنه څه یو د شړۍ کمبله د ځانه سره اخلي چې په څو یې رانیولي دغونه دګونه در کوټې پورې په رسېدو دی نور یې ورکوي. دا خو لا ګرځه په حساب کتاب کې راځي نه، په عربو دي، په کربو دي، په څو دي. دا ګرد وسایل ستا په لاس کې دي. بیا هم ته ما ته زه بې بس یم. او بیا ما ته دا هم ویل کېږي چې د مړه سره داسې میکانیزم شته، د مړه سره داسې سیسټم شته چې بند موبایل هم موږ پیدا کولی شو او ځان پسې ورسولی شو. اوس په دې منځ کې ملګرو ستاسو ته موږ خبرې نه پټو. خدا ناخواسته د دنیا هر څه چې کېدل د دې ولس په مخ کې وي. خدای به ګواهي چې د اسد خان په بابت به د دې ولس هېڅ شی نه پټېږي. دا څنګه نظام دی؟ دا څنګه سیسټم دی چې ته زه په بند موبایل پسې رسېږم؟ اوس که زه دا سوال وکړم چې د اسلام آباد چې دوی وایي په پاکستان کې سیف سیټي دی، محفوظه ښار دی، میږی حرکت نسي کولی چې د هغه کیمرو په نظر کې نه وي، اسپیداول پورته کېږي او مرګ او لاشه د کومه ځایه راځي. اوس زه په دې انتظار کښېنم. نو که زه بیا دغه سوال وکړم، په کوټه کې دا ټیم 10 اربه روپۍ پر دې باندې خرچه روانه ده چې کوټه موږ د بلوچستان د ټولو محفوظه ښار جوړ، پر هر کونج، پر هره ګلۍ کیمره لګېدلې، یا په وردۍ کې یا بیا وردۍ خلک ورته ګرځي. اوس د کوټې د ایرپورټ روډ د انټري باج چې اسد خان پورته کېږي، نو زه دا سوال کوم چې هغه 10 اربه روپۍ هغه د سیف سیټي پر بنیاد سوي اخراجات چې دا هر څه ناکامه کېږي. اوس دا پېښه که په لاره کې پر عبدالله خان سوی وای، پر ژړبند سوی ولی، په کوژک کې سوی ولی، پر زنګله سوی ولی، پر یارو سوی وای، پر سالانانو سوی ولی، نو خو به ما ویلې پر کوچلاغ سوی ولی.
نو به زه هم په یو بل چا پسې ځغستلی، تا به هم یو کوشش کولی. نو دا پیښه خو د کوټې پر ایرپورټ روډ سوې ده. د کوټې پر ایرپورټ روډ چې داسې پیښه کېږي نو زه او ما اف آی آر هم کاټ کړ، زه په چا پسې نور ولاړ سم؟ نو دا هر څه چې دي تا و دې ته مجبوره کوي چې خدایه مه کړه د ملا بارم اخوند خبره ده چې موږ پر بله لار روان شو. او دا زغم به نو در څه وي، دا برداشت خو دنیا وکوي. اوس ته خامخا دا ولس په دې ځای دری، بلکې زه به دا ووایم چې دا زموږ دپاره د خوشحالۍ مقام. دا دوه کاره چې دوی وکړه، یو چې پر بارډر کم څه وسول، حقیقت دا دی زموږ مشرانو ته بد نه وایي، زموږ ادارو سره د دوی پر ملګرتیا موږ بد نه وایي، خو لیکن دومره ورته وایي چې په دې ښار کې به تا هره ورځ چې جوړوله په زرونو کسان به راوتل. نن پر واټساپو میسیجان چلیږي، خبرې روانې دي، تکلیفونه جوړیږي. وجه دا ده چې دا ستا کردار په ګوته کېږي. ته ولې دا ولس ورته کراو ته بیایې؟ ته ولې دا ولس پر امنه خلک د ځانه سره یو په بله سره په غاړه کوې؟ نن خو هره خبره چې دلته کېږي پر هغه بنیاد باندې کېږي چې د دې ملک د آیین د لارې ریاست ته او ستا اداري ذمهواره دي زما تحفظ وکړي، زما ته کاروبار راکړي. نو خو ته خرابوې. ته دې دا ولس دا پر امنه ښار، دا کاروباري ښار و هغه ځای ته رسوې چې سهار دلته د دې سم خدای مکه ډېره بوکټي و اوارانو خانانو پنجګرو تربت جوړی چې کله دلته وسایل ډېر ول، پیسه ډېره راتلله د دنیا څخه، نو خو خیر خیریت و چې پیسه کمېدله بې شماره ډاکټران زموږ اغوا سو، او داسې چا اغوا کړل چې هغه سهار و ماښام زموږ د دې ریاستي ادارو په معتبرینو په لیسټو کې دي، د خپلوانو په لیسټو کې دي، هر چا ته چې په پیسې ورسوي. بیا دا سلسله شروع سوله چې پر دې بنیاد باندې هغه خلک چې دوی د دوی خدمتونه کول دوی په دې شکل ساتل. اوس په دې شکل ته ما د سیاست، ته ما د خپلې خبرې، ته ما د خپل فکر څنګه ویډرا کړې؟ که یو نسل مړ سي، اوس اوله خبره دا ده اصغر خو یو پیټ ته ولاړ، یو قدم پر شا په ځکه نسو تللی، نو خو هر څه ولاړ چې دا د چمن خلک موږ ته پیغورونه نه راکړي چې ته هم د لالا زوی یې یا د عسکرخان ورور یې. دا خو تا موږ پر دې پیټ ودرول چې دا دنیا کن فیکون چې د دنیا یو شی نه وي چې په زر کاله موږ د اسمبلي نه وینو. زما فکر، زما سوچ، زما خبره ته نشي بدلولی. تا نن د وکیلانو په شکل د خپلو کمزورۍ پر بنیاد د تا حساب څه نیولې، دا ټوټل کورنیو ټبرونه پر دا ځای ودرول چې اوس به څنګه په شا کېږي. یا زه به دا یو خبره بله درته وکړم، زموږ په دې کورني خانداني ژوند کې دا اسدخان داسې سړی و چې زموږ د هر تقریر به د نوټس اخیست، بیا به د ده جګړه وه، بیا به د ده خبرې وې، دا دې دی ولې وویل، دا دې ولې دی وکړل. د خپل شرافت یو انتها و پر دې سړي باندې. اوس ته د هغه کورنۍ راغلې و دی پیټ ته دری چې سهار د دغه شریفې کورنۍ خلک پر دې ځای دری چې هغه وایي ورور اصغر یا عوامي نیشنل پارټي یا په دې وطن کې نور کم پرسته ګوندونه، دا خو ته یې هسې خبرې هېڅ کوې ایستې، راځئ چې پر بله روان شو. د هغه ماشومان بچیان ته په دې ځای دری چې هغه هره ورځ په پرلط کې ناست دي او هره خبره د هغه مزغو ته ځکه دا ټیم اټریکشن کوي رسېږي چې د هغې پلار د یو وضعیته تېرېږي، د هغې خاندان د یو وضعیته تېرېږي، د هغې مور د یو وضعیته تېرېږي. نو دا ذهنونه چې ته د اوس د جوړی، نو ته په دې وطن کې د هر سړي څه ماما کدیر جوړی. هر سړی پر دې ځای دی چې هغه به پلار لا درکه کېږي، ورور به یې لا درکه کېږي، او خدای مکړه چې بیا یې لاش راځي، بیا به یې ورورو نیکه را اخلي چې بچی یې راسه دا ستا د پلار لاش دی، دا ستا د ورور لاش دی، دا د دې ملک ریاستي ادارو مشترک کړي. بیا به د هغه څه ځین جوړېږي. خلک د پیسو دپاره دماکې نه کوي. نن چې خلک غرو ته ختلي دي، نن چې خلک د ازادۍ خبرې کوي، په ایمان که دا د پیسو دپاره خلکو داسې ښایسته ګلالي بیلول، کورونه یې وران سول، د ښځو بې عزتۍ وسولې، نن په دې مجبوره دي وایي ډبرې خورم، د ولاړې خرابې اوبه څښم، خو د دې کام دفاع کوم. که څوک کومک کوي په کومک شرمېږم نه. تاسو وکتل د دې بلوڅو ازادۍ پسندو غوښتونکو خبرې، هغه وایي د دنیا هر څوک چې زما کومک کوي زه ورته حاضر یم، چې زما د دې ظلم څخه د رایستلو دپاره زما هر څوک کومک کوي زه ورسره ملګری یم. ته ولې پښتانه په دې خوا بیایې؟
ته ولې ما په دې خوا بیایې؟ ته ولې دا کام په دې خوا بیایې؟ ته ولې د دې سزا و خلکو ته ورکوې؟ دا کام خو ستا سره په یو آیین، په یو قانون، په یو تګلاره تړلی کام دی. نو حقیقت دا دی چې دا هر څه چې زموږ په دې وطن روان دي دا د دې دپاره یو بند تړل غواړي عزیزان، د سیاست یې بالاتر تړل غواړي. پښتانه پر هر شي باندې سر پټوي، په هر شي باندې سترګې پټوي، خو په عزت سترګې نه پټوي. زموږ بې عزتي هم وسولې، زموږ مشرانو پر کورو چاپې وسولې. داسې مشران، داسې خلک چې اوس ټلیفون ورته وکړي کې د ډي سي په دفتر کې غواړي، کې د کمشنر په دفتر کې غواړي، کې د آی اس آی په دفتر کې غواړي، کې د ایم آی په دفتر کې غواړي. دی وایي زه درځم، ته پر 3 بجې ور واوړې. دا نه معلومیږي چې ته غل یې، ته سرکار یې، ته اداره یې، ته یې څوک. او داسې هم سوي دي په ایمان موږ دې خلک نه مجبوره کوي. هغه ټولې خبرې به بیا موږ د دې کار مخ ته کښېږدو چې د پلاني په کور کې د پلاني سره کومه بې عزتي وسوه، د پلاني په کور کې د پلاني سره کوم ستړې پېښه شوله. نو دا خلک به څه کوي؟ ته د سرکار په نامه چې زما کور ته راواوړې، ته زما په هغه چا پسې مخکې چې ته هغه ونسې، چې ته اصغر ونسې، ته د اصغر د کور والا په سونا پسې ځغلې، ته پیټۍ ماتې، ته المارۍ ماتې، ته غل یې، ته انسان یې، ته خور نه لرې، ته مور نه لرې، ته کور ودانه نه لرې. دا ګردې پېښې زموږ په وطن روان دي. تاسو په ایمان دا ومنئ، زموږ د وزیرستان د خلکو د خولې خبرې موږ اورېدلي. هغه وایي زموږ زنانه چې اوس د اګدوی ګاډۍ تېرېږي پرتکي، ولې چې د هغې د زنانو بې عزتي وسولې، د هغې په کورو خلک ننوځي. او دا دوی ډېر په بربنډه وایي، وایي په جنګ کې هر څه روایي، ستا دپاره به روایي، زما په عزت باندې چې د چا هر چا هر څه کړي دي. ته خبر نه یې زما نیکونو پلرونو په هند او په سند کې چې د خپلو خویندو فریادونه واورېدل، د کندهار څخه، د کابل څخه، د غزني څخه لښکرونه یې ور جوړ کړل، د هغه د خویندو پر سرو یې پوړونه ایښول. او چې زه نن په خپله زما سر مور، زما خور، زما زنانه سرتوره کېږي، بې عزته کېږي، نو زما په څه نه دي عمل؟ په دې وطن کې بې حسابه خلک سر په دې خاطر غږ نشي کولی چې بس دغه بې عزتي مې بس ده چې دوی په وردۍ کې را رسولی، غږ نه کوي. یا تا خلک ساتلي پر دې بنیاد چې خپل مقاصد په در سره کوې په دې وطن کې، په دې ټوله پښتونخوا وطن کې د خلکو کورو ته پرچې ورسته، چندې ځینې غواړه، پیسې ځینې غواړه، او کار چیش کوه، کار د خلکو مرګ کوه، کار د خلکو تکلیف رسوه، کار د خلکو پر عزت حمله کوه. نو دا تیږي پر بنیاد به خلک څه کوي؟ او بیا چې په دې کور کې یو داسې څوک پورته کړی ولی چې د هغه د یو 5 ورځو سړي دا تمه هم درلودلی چې خدای به یو 5 ورځې بعد وژني. ورور اسدخان خو سم د ډوډۍ پر غاړه پروت سړی دی. اسدخان خو داسې دی چې زموږ په میټینګونو کې چې به د ده په مزغو کې یو خبره ناخوښه ورغله، ده به پر ووایي، د سترګو به یې اوښکې توی شي. دا خو مریض سړی دی. ته داسې ظلم، داسې جبر ولې دې ته مخ کوې چې خدای نخسته سهار به زه دا هم ووایم چې ته به ګسه روزانه واک هم پکوې، ګولۍ به هم ورته ورکوې، ډوډۍ به هم ورته ورکوې. لیکن دا سړی چې په دې حال خبر شي چې زما کور والا به په څه حال، زما د مور به څه پوزیشن، زما د بچو به څه پوزیشن، زما د خاندان به څه پوزیشن، نو چې سهار ستا په دا ښه حال کې دا سړی خدایه مکه مړ شي، نو بیا به ته په دې لاش څه کوې؟ بیا به موږ به دې خلک خطابان دي چې دا پلاني وژلی، پلاني پرچې ورسره غورځولې واله، نو به دې خو خلک نه خطابوي. نو یو انتقام خو زما په ذهن کې جوړېږي، زه یې کمزوری سي، دا ولس یې کمزوری سي، دا وطن یې کمزوری سي. د 2 خبرو موږ دې وطن ته ګارنټي ورکړو چې هر څومره پیښې کېږي، خدای دې وکړي چې د مړه څه په کور کې زوی لا هم لاس واخلي، د دې کام په ننګ موږ کمپرومایز نه کوو. قطعاً چې د دنیا هر څه پر پیښېږي، دا موږ د دې ولس سره وعده ده. خلک چې هر څه وایي موږ ته دا ګردې خبرې معلومېږي، دا څه په موږ خلک وایي، په کوم شکل یې وایي، په سوشل میډیا خلک راپورته کړه، په بل شکل یې راپورته کړه. انشاءالله دلته په دې وطن کې که د ننګ خبره وله، د پښتو خبره وله، موږ به هلته ناست یو، موږ به هلته ولاړ یو، په هغه ځای کې به زموږ کردار وي. په دې بنیاد چې بیا خلک به شاته هر څه وایي، دا د هغې مسله ده.
په ایمان که یا زموږ سره د پی ایچ ډي پي غم شته، په ایمان که د موږ سره یا د حکومت غم شته. زه اکثره د خپل کور ته وایم، د ګوند ته وایم، زه هم تاسو هر کار کوئ بېشکه کوئ استې، خو خدای نخسته چې کله په دې پوه شوي چې جامې مې وځي، کالي مې وځي، بیا به کمپرومایز نه کوئ. او انسان چې عزت بایلوي بیا هیڅ نه پاتې کېږي. خدای دې وکړي چې ماښام په تورو اوبو وچه ډوډۍ انسان خوري، ودې خوري، خو عزت یې د سړي برقراره وي. او دا موږ د الله سره زما خپله واده ده، او دا مې ورته خواست دی چې خدای هر څه راساخې واخله. که پلار جي ولاړی، ورور جي ولاړی، په عزت ولاړه. اسد خان چې هم خدای مکه سهار لاش راځي، زما دا ایمان دی دا به د دې وطن تر ټولو غټه جنازه وي. نو ته به څه کوې؟ ټیک دی، انسان خو مري، په دې خو زموږ ایمان دی. قرآن کې د الله پاک خپله وینا ده، علما ناست دي چې یو ساعت، یعنی یو ساعت مطلب یو سیکنډ د انسان مرګ نه شاته کېږي نه مخته کېږي. او په دې زموږ ایمان دی چې هر ژوندی شی به د مرګ خاره څکي. لیکن داسې مرګ چې زه په کور کې پر بستره پروت یم، یا په دې مرګ مړ یم چې خلک تبصرې راباندې کوي، دا خو زه د اکثره دا خبره کوم، زه هم کېدی شي د لالا دومره مقام نه و لکه دوی چې په کومه شکل ورکړي، په لرو بر افغان کې ورله ورکړي. کېدی شي دا وکیلان ټول زموږ ورونه بشمول عسکر خان د داسې عزت خاوندان نه وای کم عزت چې دوی په خپل لاس ورله ورکړي. زه دغه وایم کېدی شي د اسد خان په دې معاشره کې هغه مقام نه و، هغه عزت کېدی شي خلکو نه ورکولی، لیکن چې کم عزت نن دی وربخشي، که سهار ژوندی راځي او که چیرې خدای مکه سهار اسد خان د موږ څه په مرګ جلا کېږي راځي، دا به د ده تاریخي قرباني د دې کور دپاره، د دې ګوند دپاره، د دې ښار دپاره وي. دا خو په دې خو عزت پیدا کېږي. ها که دا فکر وي، ته دا په ایمان درته وایم، زه دوی ته اکثره دې وطن ته وایم چې په لالا موږ ته خدای عزت راکړي، موږ یې د عزت خاوندان کړ. خو دوی چې وګرځېدل، سوچ فکر چې وولسلو، د عسکر خان واقع دا یو حقیقت یې زموږ ملامته کړي. زموږ د منځه یې داسې څوک بیل کړي چې زموږ ټول دارومدار په هغه کس سیاسي، کورني، د هر څه ول. لیکن خدای بیا خپل نظام دی. هغه هر څه چې عسکر خان په ژوند کې به موږ په د ده په ذریعه درلاسه کول، دی نه و هغه ډېر څه درلاسه شول. که د چا دا بیا خیال وي چې اسد خان په مات ګوډ سرت باوجود په دې ښار کې، په دې ګوند کې، په دې خاندان کې یو داسې کردار لوباوي چې دا ډېرو شیانو د ده سره تعلق درلودي، نن به د ده په غیر موجودګي باندې دا هر څه چې دي دا به یو خوا او بل خوا ته کېږي. په دې خو نه کېږي. نن په هر ټبر کې خلک ناست دي. دا خو بیله خبره ده چې ګرد په پیپلا نه در باندې راوځي، په یو وار به در باندې راوځي. لیکن داسې مینې سپېرې مه ګڼئ. دې وطن ته موږ وایو، هغه زورورو ته وایو چې دا مینې نه سپېرېږي. نن امجد خان ناببره ناڅاپه راغی په دې سټیج ولاړ دی چې در هر چا په دلیل خبره ښه کولی شي. زما دا ایمان دی چې سهار اسد خان دا کشر بچی زاهد وي شاید په دې سټیج راپورته کې، نو چې بل درد یې بیا د پلار هم پر مزغو پروت وي، نو بیا به څه ګزاره ورسره کېږي. موږ دوی ته خواست کوو چې دا ستاسو فرض دی، که د ریاست سره وي اسد خان دې عدالت ته پیش کړي، د دنیا هره سزا چې دا قانون ورکوي زموږ سر په سترګو قبوله ده، راودې زړوي د دې ښار په چوک دې راوځړوي. او که چیرې اسد خان د غیر ریاستي ادارو په لاس کې د هغه اف آی آر په نتیجه کې دا د ریاست ذمهواري ده چې در هغه ځایه ځان ورسوي چې اسد خان په حفاظت ژوندی را بازیابه کړي، او چې چا په دې کار کې ګوتې دي هغوی ته خپله سزا ورله ورکړي. نو انشاءالله اول خو موږ دا وایو چې خدای مکه موږ به ډېرو دیوالو ته نه درېږو. هسې هم که خلک موږ ودرېږي، کېدی شي موږ کمزور یو، کېدی شي زموږ سره هغه توان او طاقت نه وي چې موږ ډېرې درنې فیصلې وکړو، خو وخت به یې کوي، حالات به یې کوي. وخت او حالات به په خپله د هر څه سره جوړوي. نن هم د موږ سره رابطه سوې ده زموږ د انتظامیې له اړخه چې موږ څه قدمونه پیدا کړي دي، یا انشاءالله موږ دې سره په دې کومک کوو. بلکې زما معلومات خو دا و چې انتظامیه په خپله و چې موږ دې پرلت ته راځو، که دلې راورسېدل دلې به اوس راشي خبره به وکړي، او که چیرې بیا دا ویلې چې موږ دا ستاسو چې کومه کمیټۍ ده د آل پارټیز موږ د هغه سره کښېنو، موږ بالکل نه غواړو، په هیڅ صورت نه غواړو چې خدا نخواسته زموږ دا خبرې د جنګ خواته ولاړې شي، د نفرت خواته ولاړې شي، د تکلیف خواته ولاړې شي.
په هر حال کې موږ زغم کوو، موږ برداشت کوو، موږ غواړو چې زموږ دا ټولې خبرې په یو پرامنه طریقه. زه به دا خبره وکړم په دې ښار کې 15 کسه چې یو میله جوړېږي تکلیف باندې اخته وي. یعنې دا اوس څه مسله ده دغه فوټبال ټورنمنټ شروع دی، موږ په دومره تکلیف په دومره اذیت ځینې اخته یو چې هره ورځ لیټر دی، ټلیفون دی، دا پیښېږي هغه پیښېږي. په دې وطن کې به خلک کوي څه چې په هر شي کې به مشکل محسوسوي، په هر شي کې به تکلیف محسوسوي. ستا دوه ورونه ستا خو لویه سفارتکاري ده چې نن د افغانستانه څوک راځي او دلته چې دی په دې ستا سره په دې ځای کې کښېني، د افغان او د ملت او د پاکستان سره د دوستۍ یو رشته جوړېږي، یو تعلق جوړېږي. دا به نه هغه به نه. نو موږ انشاءالله په دې حواله به بیا هم ناسته کوو. زه ستاسو د ټولو خلکو د زړه له تله شکریه ادا کوم چې تاسو په کومه مړانه، تاسو په کوم غیرت، تاسو په کومه پښتو باندې د مړه سره ملګرتیا کړې ده او نن هم په ډېر ګڼ شمېر در 3 بجو پر 2:30 بجو پورې تاسو ټول را یو ځای سوي یاست، ناست یاست. یقینا دا جرأت دی او خدای مکه دا کار پر دې ښار په مختلفو شکلو روان دی. د دې مخنیوی به ټول سره کوي، ټول ګوندونه به یې سره کوي. او آخري خبره به دا درته وکړم، زما دا یقین دی یونې چې ولې ما ته خپل شپږم حس دا وایي چې دا تورې تیارې د دې وطنه پورته کېږي. اوس په دې وطن کې چې د کم تحریک مخ روان دی، د پاکستان ډیموکریټک مومنټ په نامه باندې، هغه پهلوان اکا خبره وکړه زموږ او ستاسو دپاره خو دا ډېرې زړې او روایتي خبرې وې چې FIR وسو پر پلاني د بغاوت دفعه کاټ شوله، دی د دې وطن غدار ثابت شو. دا سلسله که د باچا خانه راواخې د خانشیر عبدالصمد خان اڅکزي پورې، د رهبر تحریک خان عبدالولي خانه پورې زموږ او ستاسو چې څه اتلان دي، د نن ژوندي مشران دي. لیکن نوې خبره دا ده چې نن پر لیفټننټ جنرال قادر بلوچ باندې هم د غداري مقدمه درج شو. نن پر لیفټننټ جنرال عبدالقیوم چې د پنجاب اوسېدونکی دی چې په ټول عمر په پیشه باندې دی جرنیل پاتې سوی دی، پر ده هم کاټ شوله. او نن پر جنرال ترمیزي باندې هم د بغاوت د غداري مقدمه کاټ شوله. آیا نواز شریف پو خاندان خو ټول په دې FIR کې نامزد سوی دی. نو دا د تبدیلۍ نښې دي، دا پر دې وطن باندې د آئین او د قانون د بالادستۍ نښې دي، دا پر دې وطن باندې د آزاد پارلیمنت او د آزاد عدلیې نښې دي، دا په دې وطن کې د یو حقیقي جمهوریت وخواته د تګلارې نښې دي. او دا زما یقین دی چې اوس به یو داسې تبدیلي دلته راځي چې هر سړی به د قانون مطابق پر غلط کار جوابدهي او د هر سړي د حساب او د کتاب تعین به کېږي. هره فیصله چې دلته کېږي دا به په آزادو او خلاصو مزغو باندې کېږي، د زور او د جبر سلسله به دلته ختمیږي. نو زه په دې څو الفاظو ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم او انشاءالله پر لت ملګري مشران به کښېني چې هره پرېکړه دوی کوي دا به زموږ او د دې ولس مشترکه پرېکړه. زه په آخر کې یو وار بیا د نن ورځې په مناسبت که زموږ ډاکټران مشران راغلي دي، که زموږ پیرامیډیک مشران راغلي دي، که زموږ د میډیا ملګري راغلي دي، که زموږ آل پارټیز په هغه کې شامل ټول انجمن تاجران دي، که په هغه کې مظلوم ولسي تحریک دی، که په هغه کې پښتون تحفظ مومنټ دی، که په هغه کې پاکستان مسلم لیگ نون دی، که په هغه کې جمعیت علماء اسلام نظریاتي ده، که په هغه کې جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب ملګري دي، که په هغه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ملګري دي، او که په هغه کې د عوامي نیشنل پارټۍ د ګوند ملګري دي. د ټولو شکریه ادا کوم که په هغه کې د پاکستان مسلم لیگ کاپ ملګري دي. تاسو ټولو ته ست سلام پېښوم. که په هغه کې د موږ سره زموږ ملګري ماسټران استادان ورونه دي، که په هغه کې زموږ ډاکټران نوم واخلي، پیرامیډیکل سټاف دي، څوک چې دي، که زموږ د هندو برادري ورونه دي، که زموږ د عیسائی برادري ورونه دي، ستاسو د ټولو شکریه ادا کوو. الله مو په عزت لره، الله مو خوشحاله لره. ډېره مننه.